الیکشن مرحله روانه ګورئ پنځه کاله لس کاله موږ د عذابونو مختلفو مشکلاتو سره موږ مخامخ موږ تاسو اعمال کوم ستاسو عملونه ستاسو حکمرانان دي ستاسو عملونه ستاسو دا عمل له په دې وخت کې چې کوم کوئ پنځه کاله به په تاسو باندې مسلط وي کم از کم خپله غاړه ازاده کړئ په دې وخت کې د نیک سړي د دیندار سړي انتخاب وکړئ په دې وخت کې الله دربار کې خپل ځان مجرمان مه ګرځوئ موږ سیاسي خلک نه یو موږ سیاسي وابستګي له هېچا سره نه لرو موږ مذهبي خلک یو لیکن د ذمهدارۍ د احساس په خاطر درته وایو کم از کم د پنځه کاله کله چې په باندې څو مشکلات راځي کله چې ګیرو پګړو دلته شاعر الله ته تکلیف مشکل جوړېږي کله چې دلته د ختم نبوت د رسول الله د ناموس په مسله خبره راځي زموږ ټول سترګې چې اوچتېږي هغه څو مولایانو ته اوچتېږي چې په اسمبلۍ کې ناست دي کنه ظلم پسې موږ کوو دوی ولې خاموش دي دوی ولې صبر کوي یقین وکړه که په 300 کسانو کې صرف 5 کسان ناست دي هغوی به څه وکړي دې وجې نه محترمو نن موقع ده الله ته خپلې غاړې ازادي کوي ګلابې کوي الله د علماو دغه جماعت کوم نمایندګان چې ولاړ ما خپل وټ ورته ورکړی و ما خپل خاندان صرف او صرف د دین په خاطر باندې هغه د دې ملګرتیا مې کړې وه کریم پروردګاره نور زه نه وم ذمهوار زما دغه وس و ما خپل وس کړی و کم از کم څرنګه خپل رب ته غاړه ازاده کوي 5 کاله پسې تاسو کنځل کوي مونږ کنځل کوو بیا په دې وخت کې پکار ده چې ملګرتیا یې وکړو یقین وکړه اوس یې ملګرتیا وکړه بیا به ورسره روان 5 کالو ته ګورو انشاءالله که اوس هم ملګرتیا ونه کړله او بیا را روان 5 کالو کې مونږ او تاسو بسې بدره دعا یقین وکړه دې وایي ساعت دې وجه نه خالص زموږ دلته خو دغسې دي زموږ د ملک سیاسي پارټۍ زموږ یو پارټۍ بل ملک کې بل حکومت کې هغوی راپاڅېدل اسلامي جمهوریه پاکستان د اسلامي لفظ ته لرې کړه اسلام لفظ هم په دې غریبانو بدل کېږي په چا کلمه بدله کېږي په چا زموږ د ملک دا مدرسې او دا علما بدله کېږي ته هم راوکړئ محترمه دغه علما ستاسو بسې منځونه کوي جنازې درله کوي دا ټول درته ولاړ دي کوم چې کتاب په نشان تاسو ته ولاړ دي د هغوی ملګرتیا وکړئ خالص د خپل ملک د نظریاتي تشخص په خاطر حفاظت په خاطر خالص د دیني اقدارو د حفاظت په خاطر باندې خالص په دې ملک کې چې کوم خلک بېدینۍ مسلط کوي د هغوی مخې ته ولاړ همدغه علما دي د په روډ باندې د خلاف راځي اواز کوي هغه ځای په ځای تاسو جوړو کې خبردارئ تاسو به مونږ باندې اعتماد کوئ مونږ درته یو ځل بیا وایو د دغه علماو ملګرتیا وکړئ کوو به انشاءالله کوو به انشاءالله مولا ایمان سلمان مخکې تاسو ته بیان وکړو شیخ الحدیث دی لوی عالم دی دلته د ختم نبوت حفاظت کوي او کم از کم تاسو ټولو طلبه او علماو عامو ته وایم چا خو خامخا اسمبلۍ ته ولېږئ تاسو ورباندې ښه ښکارېږي انشاءالله چې خلک یادوي پلانکي عالم اسمبلۍ کې پاڅېدلی و د رسول الله د ناموس د حفاظت خبره یې کړې وه هلته یې د مدرسې د ګیرې پګړۍ د حفاظت خبرې کړې وه یقین وکړه تاسو به ورباندې ښه ښکارېږئ نو انشاءالله د هغوی خامخا به هغوی کامیابوي انشاءالله العزیز ملګرتیا به یې کوو انشاءالله کوو به کوو به وعده ده ما سره د چا وعده ده دواړه لاسونه درسره بلند کوي لږ پوره پوره اوچت کړي پوره پوره دا وعده ده انشاءالله وعده ده الله دې موږ ټولو توفیق راکړي